बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ो ज़ीरक द ज़ीरक एकेडमी द यूट्यूब चैनल द तासु په خدمت کې حاضر یم. نننۍ زموږ درس دی په ان پیج کې په 15 ورځ باندې به کار کوو. په 15 ورځ کې پرون موږ په ایډیټ منیو باندې کار کړی او نن زموږ کار په فایل منیو باندې دی. په فایل منیو کې تاسو ته مخکې هم دغه ذکر ما کړی و چې تاسو کولی شئ که چیرې د کیبورډ نه F5 بټن پریس کړئ نو تاسو کولی شئ په F5 بټن باندې تاسو ته فیټ ان وینډو ښیي. فیټ ان وینډو به تاسو ته پاڼه ښیي. بالکل په وینډو کې به دننه تاسو ته پاڼه شو کوي. او که بیا تاسو غواړئ چې په 50% F6 ووایئ د کیبورډ نه، دلته ګوره زه کلیک کوم یا دلته راشئ ګوره F5 مې د کیبورډ نه ووایه پاڼه دې حالات ته به لاړه شي، او که F6 مې ووایو نو دې حالات ته به لاړه شي. او که تاسو ګورئ دلته راشئ فیټ ان وینډو مې چې کله ووایه دلته راشئ تاسو ته باقاعده خپل پرسنټیج او سایز ښیي. په پیج بار کې تاسو ته باقاعده خپل سایز دلته شو کوي یا ظاهروي. که F6 مې ووایه ګوره 50% ته لاړه پاڼه دلته یې موږ ته شو کوي. که ایکچوال سایز F7 مې ووایه نو موږ ته به 100% پاڼه شو کی. 100% باندې اکثریت موږ چې کار کوو په ان پیج کې هغه بیا په F7 باندې کار کوو. نو تاسو هم کوشش کوئ که چیرې هم په ان پیج کې کار کوئ په F7 باندې کار کوئ. بیا زموږ سره F8 دی. F8 د موږ سره څه شی راته ښیي 200% کې موږ ته سایز شو کوي د پاڼې. زه راځم لږ لیکنه کومه یا تیار کومه لیکنه مونږ کړي هغه راخلم. دا لیکنه ما راواخیسته. کله مې چې دا لیکنه راواخیسته اوس راځم دلته ګوره فیټ ان وینډو مې که، بیا راځم 50% مې که، بیا راځم د دې ترڅنګ F7 ایکچوال سایز مې کم، او بیا F8 دی. په دې حالات کې به تاسو ته پاڼه ښیي. تاسو کولی شئ چې په F8 هم وکاروئ. فیسنګ پیج تاسو ته په پیج سیټ اپ کې ما درته ښوولی و. کله چې موږ پیج سیټ اپ په ایډیټ منیو کې کاوو یا شروع کې کله موږ چې نیو پیج راخیست هغې کې ما تاسو ته فیسنګ پیج ښوولی و. هایډ ریبن دی. ګوره زموږ دغه ریبن به مکمل هایډ شي. کوم فرمیټنګ منیو بار ده یا ریبن دی دغه منیو به زموږ ټوله هایډ شي. شو ریبن واپس به دغه ریبن راته شو کی. دی ته فرمیټ منیو یا ریبن منیو هم تاسو ویلی شئ. نو زموږ سره ریبن که تاسو وغواړئ چې هایډ یې کړئ هایډ ریبن دلته نه هایډ کیږي. نو تاسو به حیران شئ چې دا کمانډ به زه څنګه کاروم. نو بیا تاسو کلم چې په څه شي باندې کلیک وکړه شو ریبن باندې مو کلیک وکړه نو واپسی کې یا دوباره تاسو کولی شئ چې خپله ریبن وګورئ. هائی ټولز دا ټولز زموږ سره ډېر ضروري دي. انشاءالله په ټولز باندې به کار کوو. نو دلته راغلم چې هائی ټولز مې ووایه. ته اوس که چیرې په ان پیج کې کار کوې نو موږ ته ټول ډېر زیات ضرورت لري. موږ اکثریت د ټول نه کار اخلو، ټول ډېر زیات کاروو. نو ته یې چې زما سره په ان پیج کې دلته ټولز نشته نو زه به په ټولز باندې په ان پیج باندې څنګه کار کوم. نو تاسو دلته راشئ شو ټولز باندې کلیک وکړئ. کولی شئ چې ټول بارز خپل ځان ته ظاهر کړئ یا څرګند کړئ. دا زموږ سره رولر دی. ګوره خطکش دی. په تاسو کولی شئ په پیمانې یا رولر یا خطکش باندې هم دلته کار کوی شئ. ولې چې دا تاسو ته د پاڼې سایزونه ښیي. دا تاسو دلته ما په ایډیټ منیو کې ښوولي وو. که چیرې تاسو غواړئ ډاکومنټ نه ملي لیټر نه انچ ته واړوئ نو تاسو کولی شئ چې دا انچ ته هم واړوئ. دلته موږ سایز انچ ته واړوو. چې کله مې انچ ته سایز واړوو اوس راځم د دې ترڅنګ د انچ نه علاوه په فارمیټ منیو کې تاسو کار کوی شئ. په کیبورډ پریفرنس کې کار کوی شئ خو ډاکومنټ کې اکثریت دلته ملي لیټر ته اړوئ، پوینټس ته اړوئ، انچ ته اړوئ. دې نه تاسو کولی شئ چې خپله د پیج سایز چې کوم دی هغه منتخب کې یا سلیکټ کې چې هغه تاسو په انچ کې غواړئ، ملي لیټرز کې غواړئ، پوینټس کې غواړئ، ټولو کې انتخابوئ شئ. لکه څنګه تاسو پوه شوئ نو راځم دلته زموږ کار په څه شی باندې و پر ایکچوال سایز او F8 باندې مو کار وکړه. هایډ ریبن باندې مو وکړه. هائی ټولز ګوره چې کله مې په هائی ټولز باندې کلیک وکړه د دې سره زموږ والا څومره ټول بار چې دی هغه مکمل هایډ کیږي یا پوټیږي. دې سره رولر دی. رولر هم هایډ کولی شئ. که تاسو چیرې وغواړئ چې رولر شو کړئ نو دلته نه بیا کلیک وکړئ رولر شو کیږي. او راځم شو انویزیبل. زموږ سره ګوره دغه لاینونه چې کوم دي دا بیا راته شو کړه. کوم چې انویزیبل وو یا پټ شوي وو هغه ټول راته شو کړل.
کچېرې تاسو وغواړئ چې بیا هایډ یې کړئ نو تاسو کولی شئ چې دلته نه واپس هغه راته هایډ کړي نو موږ ته ضروري دغه کمانډ بیا ډېر زیات په کارول کیږي چې کوم زموږ سره هایډ ټولز دي او هایډ ریبن ده دې سره زموږ سره په فارمیټ منیو باندې کار دی فارمیټ منیو کې زموږ کار په کریکټر باندې دی کریکټر کې اولنی زموږ کار چې دی هغه په سایز باندې دی اوس تا لیکل په کوم سایز کې دي هغه سایز به دلته شو کوي سایز به دلته راته شو کوي چې کله تاسو غواړئ کوم سایز کې لیکنه وغواړئ هغې کې کوی شئ تاسو سره مطلب عموما د تقریبا 12 پورې سایز تاسو ته په ان پیج کې راځي او که تاسو یې دې نه زیات غواړئ نو تاسو یې کولی شئ او شارټکټ مې هم ورکړی چې څومره سایز تاسو دلته نه ورته انتخابوئ هغه انتخابوی شئ کلر تاسو چې په کوم کلر کې غواړئ چې لیکنه وکړئ نو هغه کلر به دلته راته شو کوي هغه ټول کلر تاسو دلته نه شو کوی شئ زموږ سره لیتن فونټ نیم دی زموږ سره ایریل دی دلته مختلف قسم د انګلیش دپاره فونډونه دي هغه تاسو کاروی شئ خو د دې به یو زه ښه مثال درکړم چې کچېرې تاسو غواړئ هلته نه یې نه کاروئ نو دلته زموږ سره دا ټول فونډس په پرمیټ منیو یا ریبن کې موجود دي نو انشاءالله دلته به پوره په دې ټول پیراګراف باندې کار کوو دا به ټول دلته تشریح کوو او د اردو فنډونه هم دلته زموږ سره لاندې دي چې کوم فنډ تاسو ورکوی شئ دلته نه یې ورکوی شئ بیا راځم زموږ سره لکه دلته اوس ګوره هلته موږ دیواني فنډ انتخاب کړه د اردو فنډ دلته دیواني راغی بولډ ایټالیک آوټلاین دا ټول موږ دلته نه ورکوی شو سټایل کې سنګل لاین ډبل لاین دا ګوره زموږ سره ټول دلته په پیراګراف کې په پرمیټ منیو کې موجود دي یا په ریبن منیو کې موجود دي تاسو یې دلته نه لیکل بولډ کوی هم شئ ایټالیک کوی هم شئ رایټ ټو لیفټ او لیفټ ټو رایټ هم کولی شئ سایز دلته نه زیاتوی هم شئ کموی هم شئ او بیکګراوند پرمیټ کلر او ټیکس کلر هم ورکوی شئ دلته نه دې نه علاوه سنګل لاین غواړئ او ډبل لاین غواړئ او بوکس غواړئ ورسره پیټرن غواړئ دا ټول به انشاءالله تاسو ته په خپل وار زه ټول کومه انشاءالله په یو کمانډ باندې پوره کار درته کومه خو مخکې چې کله مونږ راغللو دا منیو مو سرسري وکړلې بیا به هغې نه بعد انشاءالله په ریبن منیو باندې او یا په فرمیټ بار باندې چې ریبن بار هم ورته وایي نو په دې باندې به کار کوو بیا به ورسره په ټولز باندې کار کوو بس د نن دپاره دغه درس دغه یو کمانډ رانه پاتې شه نو ومې که بخښنه غواړم نو که څه مشکل وي تاسو کولی شئ چې موږ ته کمنټ کې خپله رایه پرېږدئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو